د مشرانو او سپینږیرو په ناستو ولاړه کې برکت وي. لکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې البرکت مع اکابرکم، چې برکت ستاسو د مشرانو سره دی، ستاسو د مشرانو په ناسته کې، ستاسو د مشرانو په مجلسو کې چې دی هغه برکت دی. خو چې مشر ځان وبولي، مشر ځان وپېژني، سپینږیری ځان وپېژني، سپینږیری د ځانه ذلیل او بېادبه نه کې جوړوي، سپینږیری د ځانه انسان جوړ کړي، د دا عزت پکې کېږي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا برکت چې دی هغه د دې اکابرو سره دی، د دې مشرانو خلکو سره دی. نو لهذا تی دا ناست ولاړه تګ وراتګ د مشرانو خلکو سره کوي. خو ګوره نن که په هر ځای کې مشران د کشرانو څخه ذلیله او بې احترامه او بې عزته وي، او یا کشران د مشرانو څخه ذلیله او بې عزته او بې رحمه وي، نو دا د دوی خپل هغه بد اعمال چې دوی په خپله کم بد عمل کړی دي. ځوان په ځوانۍ کې، سپینږیري په سپینږیرتوب کې، دا د دوی هغه خپل عمل دی، هغه خپل عمل وایي د لارې مل. یعنی چې دوی هر یوه یعنی کشران او مشران په خپل ځان کې هغه ځای نه دی جوړ کړی چې یا مشران پر کشرانو باندې رحم او شفقت وکړي، او یا کشران د مشرانو عزت او تعظیم وکړي. نه مشرانو په خپل ځان کې دا ځای جوړ کړی دی چې کشران د دې عزت او تعظیم وکړي، او نه کشرانو په خپل ځان کې دا ځای جوړ کړی دی چې مشران پر دې باندې رحم او د دې پر دې باندې شفقت وکړي. ځکه چې د اکثر سپینږیرو داسې مجلسونه دي، تاسو به هم په کوټو کې اورېدلي، تاسو به هم پر دا تړو مړو باندې اورېدلي، چې زما د خدای په ځا قسم چې هغه د حکایت کولو وړ ونه کوي. د سپینږیرو مې دغه مجلسونه سو، دا مې د سپینږیرو ګپې سولې، دا مې د سپینږیرو حالات سو، او د کشرانو بیا دغه رقم جوابونه سلو و مشرانو و سپینږیرو ته چې هغه جوابونه قسم په خدا که د سپیکر وړ دي چې په سپیکر کې بیان کړي. یعنی نن سبا نه د معاشرې سپینږیرو په خپل ځان کې د احترام او عزت ځای پرېښی دی، او نه د معاشرې او دا د فیسبوک او د نیټ ځوانانو او دا د فیسبوک او د نیټ زامنانو په خپل ځان کې هغه د رحم او د شفقت ځای پرېښی دی چې مشران پر دې باندې رحم او شفقت وکړي. ګوره پخوا هم دغه سپینږیري وو، دغه ځوانانو، هغه د سپینږیرو عزت وو، هغه د ځوانانو شفقت او رحم وو. چې د سپینږیرو پر ځوانانو باندې کم رحم او شفقت درلودی، او د ځوانانو د کشرانو کم شفقت وو، خو هر چا ته به خپلو د پلرو د نیکهګانو ژوند په یاد دی چې هغه څنګه زندګي را تېرول. نن سبا موږ چمونه قسم به بېرکه کوی شو د هغه نیکهګانو د پلرو. مجال و چې ځوان به د یو مشر د سپینږیري و مخ ته په لږ سر کښېنستی، نن د پلار زوی ژره خرولي لکه انجلۍ، او په لږ سر باندې د پلار و مخ ته ناست دي. دا څه طرح زمنان سو، دا څه طرح معاشره سوه، دا څه طرح زمنان سو، دا څه طرح حالات سو، دا څه طرح مژندې سوې، دا څه طرح لمسیان سو. خو لکه څنګه غر هغه طرح کربوړی، خو سر په ځان کې د خسروالي هغه ځای نه دی پرېږدي چې مژور عزت وکړي. نیکه په ځان کې هغه نیکهګوالي نه دی پرېږدي چې لمسی عزت وکړي. پلار په ځان کې هغه ځای نه دی پرېږدي، هغه ځای نه دی جوړ کړی چې زوی عزت وکړي. سړی په خپل ځان کې هغه عزت نه جوړ کړی چې ښځې عزت وکړي. ځکه نن سبا ټوله سره بې عزته دي، ټوله سره بې قانونه دي، ټوله سره بې رحم او بې شفقته دي. هغه وجه دا ده چې هر چا خپل ځان نه دی پېژندلی، هر چا خپله خانه د ځانه څه ویره کړې ده. الله تعالی دې په موږ کې خپلې خانې راولي، موږ به انشاءالله بیا عزت هم پیدا کړو.